من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. محترم حاضرینو مسلمانانو ورونو دارچا یو مقصدی او دا خپل مقصد د حاصلولو دپاره کار کوي محنت کوي هلې ځلې کوي چې هغه خپل مقصد ترلاسه کړي. زمیندار سړی نو دا هغه مقصد دای چې زما کندو کوټای هغه د غنمو جوارو د غلې ډکې نو دا هغې دپاره هغه ځان کړی یوې کوي بیا پټي کې چاڼ کوي بیا په هغې کې پولي او پټي وباسي بیا هغې له وخت په وخت باندې اوبه ورکوي په هغې کې للونه او ګوټ کوي په ګرمای کې هغه لو کوي او اړمي تریشرې کوي. دا دومره کړاوونه چې او زمیندار کوي نو صرف او صرف د دې دپاره چې زما کندو او کوټای هغه د غنمو ډکوي او زه او زما اولاد چاته محتاج نه وي. د یو سړي مقصد دا وي چې زما په جیب کې او زما په کور کې پیسې چې زه او زما اولاد بل ته محتاج نه یو بل ته لاسونه نیسو نو هغه اړمي نو د هغې دپاره اول دوکان ګوري په کرایه باندې مالک سره خبره کوي بیا اړمي هغه دوکان کې المارای جوړوي بیا په بازار کې ګرځي او ګوري لاهور کې سودا ارزانه ده کراچۍ کې ارزانه ده ملتان کې ارزانه ده کوم ځای سودا ارزانه وي دا دې کاروبار شروع کی او خپل دکان تراړي سار وختي چې د پاتې موضوع کې تلاوت سبق وایي بیا خپل دکان ته ورشي نو اول دکان جارو کی داغه مخه جارو کی
کورسای بلشه هغه کی دي چې ګاګ برازي او په دې انتظار ناس دي تر ماښامه ماسخوتانه چې خلک برازي او مانه به سودا وړي نو ماته به 2 روپۍ په یو شي کې پاتې کېږي او چې دوه یو کې دوه بل کې دوه بل کې نو تر ماښامه به ماته 2,000 روپۍ پاتې شوي زر به وخورم زر به جمع کړم دا به مې د بچو په کار راشي یو سړی د هغه دا اراده وي چې زما به میلمه راځي دوستان به مې راځي زه به هغوی له چای راوباسمه ډوډۍ به راوباسمه نو ځان له میخه والي غوا والي نو د میخې او د غوا نوکر نه وي وا میخه او غوا باندې هغه پیسې ورکي بیا هغې له د خوراک سکاک بندوبست کوي هغه لامبوي هغې له د ځای خیال ساتي په دې نیت باندې چې زما میلمه راشي نو که هېڅ هم نه وي نو څه شملې ماسته د جوار ډوډۍ بیٹک ته راوباسمه زه به میلمه ته محتاجه نه یم ملامته به نه یم او که زه والا چای راړم نو پایو پسې به ګرځم نه کور کې به پای زه به والا چای پخه کړم او په میلمه به اوس کوم خو د هغه مقصد خپل عزت خپل احترام ساتلی او سړی په دې عزتمن شي چې خپل میلمه عزت وکړي او خیال وساتي دغسې د هر چا یو مقصدي او دا هغه مقصد د حصول لپاره هغه کار کوي یو لیونی او کمقلي چې هغه ته مقصد نه معلومه هغه اړمي او سپی بولډیر بولډاک ساتلی تولیه به وګئ صابون ورڅخئ او هر ورځ یې سهار لامبئ او په دې نه پوه چې دا مې سله ساتلی صرف دې له چې خلک وایي د فلاني سپی ډېر ښه دی او ډېر بولډاک دی او بولټیر دی نو هغه لیونی او هغه کمقلي اگر چې هوښیار ښکاري نو هر بنده د خپل مقصد معلومي او بیا د هغه مقصد د حصول لپاره هغه کار کوي زمونږ مقصد صرف یو شی دی چې هغه رب چې هغه موږ پیدا کړي وو هغه رب چې هغه موږ له روزي راکوي د مور په ګېډه کې خوراک راکو دنیا ترالو ناپوه نو موږ ته چل خوراک وښود موږ له خوراک ټیم په ټیم باندې راکړی دی زمونږ آواز ضرورت وو د سانس ضرورت وو اکسیجن ضرورت وو نو هغې موږ له بې پیسو راکړی دی او موږ که غریب دی او که مالدار دی سالي هغه رب چې موږ انسانان پیدا کړي یو زناور یې پیدا کړي نو دا هغه په موږ ډېر احسانونه او ډېرې مهربانۍ دي نو موږ هغه رضا کوو موږ وایو چې هغه رانه رضا شي رب رضا شي نو زموږ نه به نعمتونه خوشحالۍ نور هم زیات کړي زموږ به دنیا هم ښایسته کړي او زموږ به آخرت هم ښایسته کړي دا رب د رضا دا رب د خوشحالولو د رب د خوشنودۍ هغه زموږ یو مقصد او د هغې مقصد دپاره موږ کار کوو هلې ځلې کوو خو دا مقصد حاصلول د هغې لار هغه موږ ته انسانانو ته نه وه معلومه د هغې لارې ښودلو دپاره د هغې مقصد د ښودلو دپاره الله احسان وکړه مهرباني وکړه موږ له عقل راکړه او عقل سلیم یې راکړه اشرف المخلوقات یې وګرځولو او موږ په هغه خپل عقل که موږ سوچ وکړو نو موږ پېژنو چې یو ذات شته چې هغه موږ سره ډېر احسانونه کړي دي
یو ذات شته چې هغه په موږ مهرباني کړې دي یو ذات شته چې هغه د دنیا پیدا کړې ده هغه خوشاله غواړي خو صرف هغه اکتفا نه کړه بیا وخت په وخت الله به انبیاء علیهم السلام را لېږل دا انبیاء علیهم السلام او د هغې سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه شروع شوه او آخری په جناب محمد مصطفی باندې ختم کړه او د هغې نه بعد پیروکار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم علماء کرام حقپرس علما هغې پیدا کول او هغې به د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لاره هغه خلکو ته ښیله صرف عقل نه کېده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر هوښیار وو ډېر عقلمند وو ډېر دانا وو خو سره د هغې نه هغه ته الله فرمایي وکذلک اوحینا الیک ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان تا ته موږ وحی وکړه درود خپل طرف نه قرآن هم درته راولېږه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ته نه پوهېدې چې د کتاب بیان به څنګه وي د ایمان بیان به څنګه وي ولکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا لیکن موږ دا قرآن رڼا وګرځوله او په دې رڼا موږ لار ښوو چاته چې زموږ خوښه شي زما د بندګانو نه رڼا یې ورته ځکه وي چې سړی تیارېږي نو هغه ته پته نه لګي چې دا کنده ده دې ځای نالی ده لښتی دی خو هغه روان وي او چېرته په لښتي کې پرېوتی سړي ته پته نه لګي چې په لاره کې مار دی ښامار دی لړم دی ځکه تیارېږي هېڅ پته نه لګي تیارېږي پته نه لګي سپی لیونی دی او که روغ دی خو کله چې تا څخه ټار شي تا څخه بیټري تا څخه لاټین وي نو تا ته پته لګي دې ځای کنده ده دې ځای لښتی دی دې ځای مار دی دې ځای کې ښامار دی نو تا ته پته لګي قرآن چې نه و نو هېڅ چا ته پته نه وه چې هغه صحیح لار هغه صحیح سمت هغه کوم یو دی تر دې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د څلوېښتو کالو او چې په حرم کې به تنګ شو کعبې سره به تنګ شو چې شرکیات به یې لیدل ناروا به یې لیدل خلکو پکې بوتان ایښولي وو چا د حضرت ابراهیم علیه السلام چا د اسماعیل علیه السلام چا د بل او چا د بل او تنګ شو هغې ته به یې کتل او لار ورته نه وه معلومه چې د هغې رد وکړي نو نبي علیه السلام به کعبه پرېښوده او لرې به لاړ غر ته به وخوت او په غار کې به ناست او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به هلتې په هغه طریقه ابراهیمیه باندې دا عبادت کو او د هغه ځای نه به یې کعبې ته کتل خو دې ځای کې نه کېناسته دا بهتر و خو دلته ځکه نه کېناسته چې ناروا یې لیدل او چل نه ورته چې څنګه یې رد کړي نو هلته به په غار کې ناستو الله احسان وکړ جبریل امین راولېږه او نبي علیه السلام ته ړومبی حکم او ړومبی خبره چې الله کوي نو الله وایي اقرأ باسم ربک الذي خلق ولوله د خدای کتاب وایه د الله کتاب و چې هغه ورته وایي اقرأ ولوله نبي علیه السلام وایي ما نه بقارئ زه څه ووایم هغه ورته بیا وایي اقرأ بیا ورته وایي اقرأ دی څه ووایم
زغو تعلیم یافته نیما ما کالج او یونیورسٹی نه دی ویلی ما سکول نه دی ویلی زه خبر نیم سوا ما نو بیا وتا کو اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق شروع شو دا او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول چې کله به دې نظر واچي نو چې رب رضا کول دی مقصدی رب خوشحالول دی مقصدی اول به د الله کتاب وای د الله کتاب سره به ځان تړي او دا زمونږه میشن دی چې موږ وایو خلکو ته د خدای کتاب وښایي قرآن وښایي موږ زمیندار یو زما نیکه زمیندارو زما اور نیکه زمیندارو موږ د پنځپیر هغه جټ پښتانه یو پنځپیر یو کله پنځپیر څه مذهب نه دی دېرش کاله مخکې دې باغچې ډېرای کې ما بیانونه کړي دي زه هلک وم هغه وخت هم ما ویلي وو چې دا نه مذهب دی پنځپیر نه څه دین دی یو کلی دی او په هغې کې یو سړی و د زمیندار زوی و او هغه وی د دې قوم اصلاح بغیر د قرآن نه نه کېږي قرآن یې راواغسته او خلکو ته یې وښود او صرف مریانو نه صرف طلباو نه عوامو زده که نارینه زده که زنانه زده که نن زنانه د قرآن کریم ترجمه او تفسیر لیکي زما خپل کور والا د قرآن ترجمه او تفسیر په پښتو کې په 2 جلده کې لیکلی دی اردو کې لیکلی دی او چاپ شوي دي خلک ته نه فائدې دي ګینې څه باقاعده عالم فاضله نه نه مونږه داسې کورنۍ وه خو خدای احسان وکړو او موږ خلکو ته قرآن وښوده په دې سره یو دوړې اوچتې شوې یو شور جوړ شو ځکه د بعضې خلکو دوکانونه بندېدله نو هغوی سره غم شو چې که عوامو قرآن زده که او د دین نه خبر شو زمونږه تجارت خو خراب شو موږ خو به په دین د دی نه خوړه او چې دی خپله په دین پوه شو نو بیا خو زمونږه کار روان دی او موږ به ترېنه څنګه خورو نو هغوی شور جوړ که دا پنځپیریان دي او زیارت نه مني دا پنځپیریان دي اولیاء نه مني دا پنځپیریان دي او خیرات نه مني هغه سره یې د مینځه ویستل زمونږ علاقه کې یو کله کونډه ورته وایي په هغې کې یو زرګرو جوارګرو یو سړي والا سره زر رالل وي د دې نه راله ګوتای جوړه کړه ګوتای ګوتې ته چی اچوي هغه جوارګر و هغه سره یې بایلل نو هغه سړی به ورپسې راته چې ګوته دې جوړه کړه او که نه چې هغه زرګر تنګ شو چالاکو بهر راووت حجرې مخې ته یې چغې جوړې کړې و خلکو دې ظلم ته وګورئ راشئ مال یې ګیلټ راکړي دي او د سپینو زرو ګوته رانه غواړي خلک راغله هغه سړی ټیلو میلو باندې و ظالمه ګیلټ دې ورکړي د سپینو زرو ګوته دې غواړي هغه غلی و چې دا خلک غلی شو دې زرګر ته یې وکتل وی ظالمه سره دې د مینځه ویستل ما خو ګیلټ نه ما خو سره زر درکړي وو سره یې د مینځه ویستل دا نه وی چې زیارت مني قبر لا ورشه دعا ورته وکړه ځان ته مرګ مخې ته کړه خو په طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه وی چې خیرات مني خو په طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا نه چې کور کې مړی پروت دی ته ورته وایه دیګونه باندې کړه ړومبی ماښام یې سپور نه شي څښاک مني خو په هغه صحیح طریقه چې فقهاو ویلی دی چې مونځ روژه قضا شي نو د هغې فدیه عجزانو له ورکړه که ملا عجز یې ورکړه که زما په شان دې مو ورکو نه کېږي پې ځکه هغې کې دی تاوانو نو خلکو ته یې زیارت نه مني خیرات نه مني دعا نه مني دا پنځپیریان دي نوی دین یې جوړ کړی خبره دا نه وه خبره دا وه
چې موږ وی قران کریم خلکو ته وخی هغه لار وخی چې هغه د الله د معرفت ده هغه لار وخی چې هغه د الله د رضا ده هغه لار وخی چې د الله د خوشاله ده ما چې کوم آیاتونه لوستي وایي کې ما الله دا ذکر کوي پیغمبر پاک ته الله فرمایي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها بیا ته مونږه ګرځولې په یو شریعت باندې په یو لار باندې شریعت ویا لار تا قانون دا الله وی تعالی می یو قانون در کړل یو لار می در د خود لیدا فتبها تباغي لار باندې زباغي لار باندې روانیا دین دا معلومیږي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لار نو دا غد ځان نه جوړ شوی لار نو الله وتعالى خود لیوا د لارې خودلو د پاره ورته جبرئیل امین را لګلو وخت به وته لار خودلا وخت به ورته سمت خود نو الله وی ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها امام شاطبی رحمه الله د بدعات پرد کې هغه ډیر کار کړی علماء پار دور کې هغه کار کړی مدخل ابن الحاج دارنګ امام شاطبی کتاب الاعتصام کې پرد بدعاتو کې هغه دا آیت اصل ګرځولې دی چې اوسړه دین جوړای د ځان نه داغه نه دا تاسو کا چې دا کار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی کنه دین او توای کنه کدین و تنوای نو کوي د دنیا کار دی او کدین و توای نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړو کنه یو کړي کړي ما تاو خای چې زیوم کو او که رسول الله صلی الله علیه وسلم نی کړي نو یا بداوای چې دا دین وو نبی علیہ السلام پټ کړو معاذ الله یا بداوای چې زه د نبی علیہ السلام نه په دین خپويږم موږ وایو مړې وشه او مړې پروت دی او تا دی ګونه باندې کړی د نبی علیہ السلام دور کې چرته داسې شوی دي چې کوم کور کې مړې شوی دی او صحابه خیرات کړی د نبی علیہ السلام دور کې داسې شوی دي چې یتیمان جاړي او دا غي د مال نه خیرات کیږي د نبی علیہ السلام دور کې چرته داسې شوی دي چې امام دعا کړي موزي کړي سنت کړي دي بیا مقتدیان او امام د سنتو نه بعد را جمع شوی دي په جمع دعا کړي دا ککړي ما توغای چې زیوم کو او کاغی نی کړي او دې د ځان نه کې نو ته د نبی علیہ السلام نه په دین خپو رالی د نبی علیہ السلام دور کې چرته شوی چې اوسړې مړ دې او هغه باندې ګمبد جوړ کړی او هغه باندې بیا صادر یې چولی دوپټي یې چولی ما چانکونه پیاله پیخي بیا وې دا د بادو ذمہ دار دی او سرخوږي اصحاب روان دي ول دي جانګان یو غټي په ځان مخي کدین ورته وای نو دا پکې چې نبی عليه السلام کړی دي او کدین ورته وای نو فزول کارونه کې او دین دی ورته ویل من دا وایو زکه پیغمبر پاک ته الله وایي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها بیا تمنګا ګرځولې په شریعت باندې یو دین باندې داغی تابداری وکا ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون متابدار کی گا د خیالات دا کسانو چې هغه علم دي
متابدار کېږه د خیالاتو دغه کسانو چې هغوی نه پوهېږي په دین نه خبر نه دي، هغوی کې علم نشته، هغوی کې پوهه نشته، د هغوی تابعداري مه کوه. پیغمبر پاک ته وایي هغه چا پسې مه ځه چې هغوی ناپوهه دي. موږ څه کوو؟ د پیغمبر پاک مخالفو چې څه وي هغه زموږ هم وایي، هغوی وي انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. زمون پلار نیکه منگا په یو طریقه باندې موندلی وو، زمون پلار نیکه به یو کار کو منگا د هغه اقتدا کوو، زمون پلار نیکه چې څه کړي دي نو موږ به هغه کوو. پیغمبر پاک به ورته وي و د قرآن او سنت تابعداري وکړي، هغوی به وي زمونږ پلار نیکه چې څه کړي دي، زمونږ مشرانو چې څه کړي دي. او دا یوازې نبي علیہ السلام ته نه، مخکې وګوره موسی علیہ السلام الله راولېږه فرعون ته، او الله موسی علیہ السلام ته وایي اذهب الى فرعون انه طغى، ورشا منډه کا فرعون څخه هغه سرکشي کړې ده، فقولا له قولا لینا، هغه ته نرمه خبره وکړه، دعوت ورله ورکړه، دوه کارې ورته وښیل، ورشا یو والله د الله د دین دعوت ورکړه، توحید ورته بیان کړه، دا دوړه خبرې ورته کوي. بني اسرائیل پرېږده ما سره بني اسرائیل، زما قوم باندې ظلم مه کوه، زما قوم دې غلامان کړي دي، ان ارسل معیا بني اسرائیل، پرېږده ما سره بني اسرائیل. فرعون چېرته دا منله، بادشاہان چې دا مني چې قوم کې د ازادي راشي، په دې خو ډېرې قربانۍ یې ورکړې خلکو که نه. دا څوک مني چې قوم د ازادي، قوم کې غلام وي، ذلیل وي، چې دی تابعدار وي. قرآن وایي فاستخف قومه فأطاعوه، فاستخف قومه فأطاعوه، قوم یې سپک کړ، قوم یې تابعداري وکړه. زموږ د ملک پخوا نوابان او خانان او مالدار به وو، نو هغوی به په کټ کې ناست وو، زمیندار چې به راغی، کنډري به راغی، جز به راغی، نو هغه په ځمکه کېناست یا به په پیړۍ کې کېناست، پورې د خپل به یې غلامان کول. دغسې ما ته یاد دي موږ پښتانه زمیندار خلک یو، زما د مور د طرفه نیکه و، الله دې وبخښي، ډېر زورور سړی و. په جرګه کې چې به هغه خبره وکړه، چا د هغه مقابله کې خبره بیا نه کوله، او چې چا به ورته بابا ووایي نو په ډانګوری به یې و. زه بابا یم، ځان ته به یې بوډا هم نه وی، نو هغه ته به خلکو کاکا وي. نو هغه چې به په کور کې ناست و، اختر کې به موږ لاړو بابا کره، زمونږ میندې ماسیګانې به راغلې وې، تروریانې، نو ټولې به په پیړو کې ناستې وې، دا وړې وړې موږ ورته پیړی وایو، تاسو څه وایي؟ کټکي، کټکو کې به ناستې وې، کټونه به نور خالي وو، هغه به په کټ کې ناست وو، صرف زما مور به په کټ کې کېناسته، نورې به په ځمکه ناستې وې. پښتنو به دا کول، نو د خان ډېرې ته چې به لاړې، د نواب صاحب ډېرې ته چې به لاړې، نو په ځمکه به یې کېنولې. د مردان کې او مناظره پخوا شوې وه، زما والد صاحب ډي سي راغوښتی و، هغه ضلع زموږ مردان وه. نو دلته زمولیان وو، هغه د هغوی کارنده وو، نو هغوی شکایت کړی و، زما والد صاحب یوازې و، څلور پنځه نور مولیان وو، ورسره دې مردان یو نواب و، نوم یې خنالم، نو هغه هم راغلی و هغوی سره.
چې کله کېناستل ډي سي سرفراز خانو د مانسیرې نو هغه نواب زما والي صاحب ته داسې وکتل وی مړه څه مصیبت یې جوړ کړی ملک یې اغړم دغړم جوړ کړي دي خلک دې په غم اخته کړی خو هغه نوابي ښه نه زما والي صاحب ورته وایي چپ خبره ونه کوي ته د مردان نواب یې زه صوابای نواب یم سرمن به دې وباسم مجواګې وغلی کړ بیا یې مولیانو سره خبره شروع کوي که په دلیل مولیان به را سره خبره وکړي نو دا عادت و فرعون خپل قوم ذلیل که او سپکې که تاسو وګورئ زمونږ د بادشاهانو هم دا عادت دی رس د رسه قوم ذلیل کوي او سپکوي نن دا ټیکس دی او سبا دا ټیکس دی او بله دا ټیکس دی هر یو شی رس د رسه ګرانېږي او موږ منډې وو سهار پاس و څادر به وګئ څادر را پسې راښکې شي په طرف ملا چې ښایي ځکه تماچه پرې ونیسي منډې وو څه چاله جلسه ده جلوس دی او های هوی دی خو چې کله بیا الیکشن وشي بیا څوک تپوس نه کوي زموږ کله چې قوم ذلیل شي او سپک شي دی تابعدار شي د انبیاو کار دا و چې هغې قوم کې خودداري پیدا کوله قوم کې دا پیدا کول چې ته چاته محتاج نه یې بغیر د الله نه زوی ته یو خط لیکلی و پای کې لیکلي وو میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی میں بیچ غریبی میں نام پیدا کر زمان الله وای ما ولا اختیار دې ورکړي
اته وای نه نه د برخه خاوند دی انهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض ظالمان بعضی دوستان دي د بازو والله ولي المتقين الله دې دوست متقیانو یو طرف ته ظالمان کو بل طرف ته متقیان کو ظالمان باندې یو بل امداد کوي دی یو بل مرسته کوي دی یو بل تعاون کوي خو الله و استا تعاون او استا مرګرتیا او استا امداد بس کوما الله ابن قیم وی لا تخشى من كيد العدو ومكرهم فالله ناصر عبده بأمانه دشمن د چلو نه مې یریږه الله به امداد کوي الله به الله مندار کوي فجنود أتباع الرسول ملائك وجنود فعساكر الشيطان ددای لخکری شیطانان دی او سوک چې د پیغمبر تابعداري دا هغه لخکری ملائک دی والله ولی المتقین الله دوست متقیانو هذا بصائر للناس ګور الله خبره راغونډه کا خبره قرآن شم دا الله د کتاب دا سورہ خوان کتاب دے خو منگا پر خود پختانو منگ با صرف مڑی سارا کی خود چرے پہ اوپا خلیش ناوی سارا بازانگو کی خود ڈولکی باور پا سواد چی پختاورش او چی ناوی بے راوستا نو قرآن بے والا پلاس کی ورک چی دا پختاورشی نو آگی با قرآن پا دروازہ کی پلاس کیونی ہو ایما دا قرآن کوئی که دا خواهی سر می گزارا ہوگا نو با دوی مرض با خواهی انگوری او بل سر دیوله قرآن دیل راگلو چی دیو آیا قبر تا او پیسی پی والا خطون پیو کا پیسی پی والا نا حالا بصائرو للناس دا دلائلی دخلقو دپارا وحودا و رحمتون او ہدایت دے و رحمت دے لقومی یوقنون دا ہدایت دے و قرآن رحمت دے دا پار دا قوم چاگئی یقین کئی دا چاچی پا اللہ باوری دا اللہ چی پا اللہ باندی یقینی اگئی دا ہدایت دے دا چاچی پا اللہ باوری نو اگئی دا رحمت دے نو زمان میں ربان رورا دا دا رحمت کتاب دے ندے خواه چه دی خواه دی نو زدائی که کنه دا سگران کار خو نده یو آیت وایا راشه ماتا یو آیت ترجمه ہوگا آبا در تاو کی کم ٹیم چه تا تا ازگار ہے تا تا ٹیم دے وائی ماتا درس ہوگا آبا در تاو خی اگر زکا دکان کی او کپا نوکرائی کی او کپا زمیدارائی کی یادوئے او ترجمه وایا قرآن بزدا کی تا سگران کارو دا خوالا منگا او تاسو لرا لے گرے ہو او منگا شاعت او قرزو او قرآن کی اللہ فرمائی کہ قیامت کے بعد نبی علیہ السلام شکایت کی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر اولی بازما ربا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا زمادی قوم قرآن شاتا غرزولے ہو زمادی امت قرآن پری خودے ہو زمان ذمہ داری دادا زمان ڈیوٹی دادا چمو آئیو قرآن زدہ کئی دی دا پولی سے دا قرآن درس کئی اشورو دے ترس دا قرآن کئی انند آگی ختم ہو او سورا بہترین خبر دا چنند دا قرآن اگا ختم ہو زمان مرگری ادوار شاہ سے کرمیل ادوار شاہ چه کرمیل دے اب اگر قرآن کریم اختتام کو ما پس راغلے ہو ویتا پر آزی مائز خوش دو عمرین راغلے او زمان دا مرگری علماء مرگری رازی خیرالی لاغر چه ما وطویلی زبا دورا زیما بیا بنیما خدا مرگر اخبلا می نئی نو مرگری برات لد ما دای دوی دارا چه کنیر مصروفی دی و چه تاسو دورا کڑاو کڑے راغلی زبا درزم
په دې نیت راغلی وم چې تاسو ته دا ووایم چې زموږ د خلاصون لار صرف قرآن دی. دا ملک سمېدو لپاره واحد علاج قرآن دی. لیډران به راځي او ځي به، کله به موږ یو پسې منډې ووو، بیا به وایو دی ښه نه دی، بیا به بل پسې منډې ووو، بیا به وایو اوس دی ښه نه دی، بل پسې به منډې ووو، او هغوی به موږ ته وایي. لیډران به راته وایي چې زه ښه یم، زه شریعت راولم، زه دین راولم. دا نور بېدینه دي، خو چې بله ورځ یې ګورو هغه بېدینه او دی یو ځای شوي یې، هغه هډوکې لکه یو سپی چې هډوکې والي نور ورته پره شي، نو چې کوم یو هډوکې والي نور ورته پره شي. او موږ وکتله ډېرو مو لیدله که د ملک ترقي غواړئ، خپل ملک سمول غواړئ، د بنیاد نه کار کړي. دا جومات چې تاسو جوړو اولو مالي دي، دیوالونه ښې جوړي، بیا چت وروسته اچولی، د چت نه افادې نه کېږي. دا لیډران به راځي او ځي، اقتدار کې به راځي او ځي، ملک نه سمېږي، ملک به سمېږي په قرآن. چې دا معاشره په قرآن سمه شوه، خپل جرګې ځان له په حجرو کې فیصلې شروع کړي، راځئ په قرآن سنت به فیصله کوو. وروره د کور عدالت کې کیس دی، قانوني کیس دی، اجرېږي، وکیل کوي، خو کلونه روان دي، فیصله نه کېږي. یو وخت به راشي چې وایي په قرآن فیصله کوو، یو پوه کس به راولو چې په قرآن پوهېږي، د رور سورۍ سره د خور سورۍ سره دې له خپله ورکړه، د له خپله خبره خلاصه شوه. قتل وشو، بال وشو، ټکول وشو، جرګه پکې زمونږه، موږ وایو راځئ په قرآن فیصله کوو. هلکه تا دا فلانې والا سر دې وله مات کړی، په تا باندې اوس دوه لارې دي، یا به سر ورته نیسي او دی به درله هغسې سر ماتوي، یا به دغسې رضا کېږي او که په پیسو رضا کېږي، که په پټي رضا کېږي، دواړه لارې دي. هغه به که ورته سر نیسم ماتېږي، او دې بل کې لون د غیرت وي، نو هغه به دوره پوره وه ما معاف کړی، خبره خلاصه شوه. یا به ورته وایي چې زه یې درمند کړی یم، درد رسېدلی دې درد دی نه زه تاوان لرم، نو ټیک دی بل تاوان پې کېده، 50,000 1 لاک پې تاوان کېده، واله ترې نه ورکوله، خپله به دا فیصلې کوي. او دا به خبردار شي چې کله دا قوم دې ته جوړ شو، دا ملک به هم سم شي، او دا معاشره به هم سمه شي، دا جرګې به هم سمې شي. کله چې قرآن نه وي امام اعلان محمد نه راځي، خیر نه راځي، واحد علاج دی، او د دې لپاره موږ اعلان جلسې کوو، دې لپاره موږ اجتماعات کوو. اوس زموږ اجتماع روانه ده په پنجیر کې، 27 تاریخ به انشاءالله شروع کېږي، ماسپښین مازدیګر او په 30 تاریخ مازدیګر وایي 5 لاک خلک راځي. تاسو تیاری وکړئ، د 3 ورځو نه خپله بستره راړئ، ور دې تېره شئ، روټۍ او چای هلته کې انتظامات دي، لږې پیسې جیب کې راړئ چې بیا هغه کانټینونو کې لږې ولګوئ، او راشئ، د قرآن او سنت نه به خبردار شئ. نه موږ څه نه غواړو، خو موږ وایو تاسو ته به خیر جولای کې پرېوځي. الله دې زموږ دا عمل په قرآن او سنت آباد کړي. چا چې دا قرآن ښودلی دی، څوک ورته ناست وو، چا نه تکلیف کړی، دې ځای ته راغلي دي، پولیس انتظامیې والا نور ملګري، دعا وکړئ چې الله ټول له اجر عظیم ورکړي. چې دا څومره